دیګ الله پاک جل جلاله په دې آیاتونو کې دریم انعام په بنی اسرائیل باندې ذکر کوي چې واذ وعدنا هر کله چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلويخت شپو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونیوس خلرا معبود من بعده ورستو د دینه من بعده ورستو د حضرت موسی علیه السلام د کوه تور تطلون اصل کې دې هغه واقعیا طرف ته اشاره ده په دې آیاتونو کې الله پاک هغه واقعیا ذکر کوي چې کله فرعون غرق شو او بنی اسرائیل دی د بنی اسرائیل شونو دی په کم ټیم کې شراوتل په کم سار چې دی راوتل د په کم شپه باندې او الله پاک جل جلاله حضرت موسی علیه السلام ته حکم وکړ خپل بنی اسرائیل ځان سره واله او شام طرف ته هجرت وکړي نو دی باندې وکړه د بنی اسرائیل چې څومره ونو دا ټول پټول چې کوم دی غلامان ټول د فرعونانو غلامان دي زنانه هغه به په کورونو کې به کار کوي نارینه به بار خدمتونه کوي څومره چې ګران خدمتونه به هغه بنی اسرائیل کوي او د کور چې څومره خدمتونه به نو دا به بنی اسرائیل زنانه کوي فرعونانو له مطلب دا چې څومره بنی اسرائیل دا سړی ټول غلامانو او زنانه ټول وینځي نو دی به چې چا کار کو نو هغه ته دی بنی اسرائیل د زنانو ته باندې وکړه موږ ودون وازمو په ځای کې واده دی په پلان کې ځای کې او موږ الته کې زونه موږ لکالی راکړو نو دی دا خپل نیکانو نه چې کوم بنی اسرائیل زنانه په کم کور کې کار کوي نو دا غینه کالی چې کوم دی قرض وغوښتل چې موږ لکالی راکړو موږ پکې واده تیرو واپس بیا تاسو لرو نو دیغه کالی چې کوم دی واچول او په دې کې راووتل نو چې کله فرعونانو ته پته ولګي دا فرعون ته حامان ته د دې څومره لخرو نو دوی ټول دی پسې شو نو دی بحر قلزم د شراو رسیدل نو مه د دریاب راغی او وروسته چې کوم دی فرعون لخر راغی نو بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته وی چې الله پیغمبر شاته لخر راغی سره توري دي دا غینم نشو بچ کېدل او مخه ته دریاب راغی په دریاب هم نشو ورتللی نو موسی علیه السلام ته فرمایل الله پاک زما سره دی الله پاک په زما هدایت کی ماته بلا راخي الله ته حکم وکړي د دریاب لا کونټه را پرې ده هغه چې کونټه دریاب لا را پرې خو د دوه رسلاره پکې جوړ شي او د بنی اسرائیل دولس قبیله نو هر قبیله په خپل لار باندې روانه شو او په دغه درمیان کې به الله پاک په لارو باندې خوام او چلوله دریاب کې چې کوم لارې جوړ شو نه خو په وبو باندې لم دي شي وکنه نو الله به خوا او چلوله هغه لارې ورته وچ کړي او دی به روان شو چې دی کله روان شو نو بیا دی چې کوم دی فریاد وکړي موسی علیه السلام دی الله پاک ته سوال وکړه چې الله پاک مونږ ته په دې دریاب کې په دې اوبو کې کړکۍ جوړیږي چې دا 12 واړه قبیله هر یو قبیله خپل قبیله این نو الله پاک وته به کړکۍ جوړ کړي نو دی باغی باندې روانو چې څنګه بنی اسرائیل ټول پورې وته او فرعونیان چې کوم دی را داخل شو فرعون هو خپل باندې نه راتلو او مه ته جبرئیل علیه السلام چې په کوم اسب باندې سورو د فرعون په دې لخر کې اسب نه ټول اسونه نو د فرعون د اسنه چې کوم دی د اسب مخ کې شو نو دې دغه اسب بوې پسې د فرعون د اس چې کوم دی ورو دانګل نو دې نتلو هغه اس ډېر رامنې کو هغه اس پسې ورو دانګل بحر قلزم ته ورو دانګل نو هغه کې بیا هغه لخر هغه پسې لاړ هغه لخر په فرعون پسې لاړ ټول بګ چې کوم دی ډوب کړل او بنی اسرائیل ورته قتل نو چې کله دی ډوب شو نو بعض کسان و چې مصر تراله او بعض و چې بل ځای تراله بنی اسرائیل ټول چې کوم دی یا مصر تراله په مصر کې جمع شو مثال پته ور نو دی د حضرت موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې الله پیغمبره اوس خو موږ مطمئن شو د فرعون ير سر نشته دی د فرعون د ظلمونو نه خلاص شو اوس د څه وکړه چې د الله پاک نه سوال وکړه چې الله پاک موږ له عمل د تیرولو د لپاره یو کتاب راکې اسماني چې تعالی الله پاک کتاب درکې او هغه خپل د خپل عمل دستور جوړ مطلب تاغه باندې موږ خپل عمل کو نو موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو نو الله پاک وسره وعده وکړه چې تب سلوي خورزي یا دیر شروزي زما عبادت کې په کوه تور کې روجي بني سي زما عبادت پکې نو چې کله ته سلوي خورزي یا دیر شروزي چې کوم دی پوره کې نو بیا به چې کوم دی تعالی کتاب درکم نو موسی علیه السلام لاړو کوه تور ته او هارون علیه السلام په خپل ځای باندې خلیفہ جوړ کو چې تر بنی اسرائیل خیال ساته هغه ته پته چې نازک غونډه یکوم دی په لکه څه باندې دوک کیږي نو موسی علیه السلام خپل رور هارون علیه السلام هغه پیغمبر نو هغه موسی علیه السلام په خپل ځای باندې پرې خو دوی لاړ کوه تور ته خپل رب عبادت لپاره نو چې کله دې پرې خو نو په دغه لخر کې سامری دا چې کوم دی هم د نوم موسی د سامری موسی بن ظفر د نوم د پلار نوم ظفر او د نوم موسی او د موسی علیه السلام د پلار نوم عمران د نوم موسی بن د موسی علیه السلام نوم موسی بن عمران یعنی موسی زوی د عمران او دغه سامری نوم موسی بن ظفر چې موسی پلار زوی د ظفر د دوه نومونه موسی
دا سامری چې و نو دی منافقو ښکاره مسلمانو په زړه کې چې کوم دی کفر و نو د داسې کار وکړو چې د بني اسرائیلو خو د خپل ځان سره سر راوړي د فرعونیانو نه او فرعونیان غرق شو تباه شو هغه سره سپین د دې سره پاتې شو کالي نو دې سامري ورته وویل چې داسې وکړئ چې دا کالي خو ستاسو دپاره حرام دي دا جایز نه دي دا ټول کالي راوباسئ یو کنده به جوړه کړو هغه کنده کې چې کوم دی به ورلړه کړو ځکه زموږ دپاره حرام دي دا موږ مسلمانان یو هغه د کافرانو مال دی نو دغه خبره چې دی وکړه هارون علیه السلام هم دا خبره ټیک دا کالي چې کوم دی ورلړه کړه او سامري ورته دا وویل چې دا کالي ورلړه کړه چې کله موسی علیه السلام واپس راشي نو چې څنګه حکم یې کوو نو اکه شان به موږ بیا عمل وکړو که وی چې ویې سوځوی چې وسوځو به که وی چې ورتا وی که چې ورتاوو به چې څنګه موسی علیه السلام ووی او هارون علیه السلام هم دا حکم وکړو چې دا کالي چې کوم دی ورلړه کړه نو ټولو بني اسرائیلو سره چې څومره کالي د فرعونیانو نه راغلي وو هغه ټول چې کوم دی هغه کنده یې د ورلړه کړل بني اسرائیل ترې رالل او دا سامري چې کوم دی لاړو دا ټول سره چې کوم دی یا سپین سره یا سپین هغه ټول یې راواغستل او کور کې د سخې جوړ 3 ورځو کې بعضې وي چې یو کالب چې کوم دی ولا جوړ کړو هغې ته د سره ورلړه کړل سخې ته جوړ شه بعضې وي چې نه دی په خپله باندې زرګرو په خپله باندې دغه شان چې کوم دی سخې جوړ کړو بهرحال خو سخې ته ده جوړ کړو چې سخې ته جوړ کړو نو ده له شیطان په زړه کې دا وسوسه واچول چې سخې ته جوړ کړي نو د دې نه مخکې چې کله فرعونیان غر کېدل نو د فرعون د لښکر نه مخکې حضرت جبریل علیه السلام چې په کومه اسپ باندې سورو نو هغې به چې په کوم ځای باندې قدم کېښودو هغه اسپې نو د هغې د ځان لاندې نه به چې کوم دی واښه شنه واښه چې کوم دی راټوکېدل نو دې سامري چې کله وکتل نو ده ته فرعون وسوسه په زړه کې واچول چې ورشه دې نه دا خوره راواله نو دا هغه خوره راغستې وه او د خپل ځان سره یې په لمن کې تړلې وه نو چې کله ده دا سخې جوړ کړو نو بیا د شیطان چې کوم دی په زړه کې وسوسه ور واچوله چې اوس داسې وکړه تا چې کومه خوره راغستې دا د سخي په دې خوله کې ور واچوه نو یو طرف ته د حضرت جبریل علیه السلام د قدم پاک خوره او بل طرف ته د کافرانو هغه نجس مال نو یو طرف ته پاک سیز دی بل طرف ته پلیت سیز دی نو خامخا به ریاکشن کوي نو چې کله هغه خورې ورته ور واچوله نو هغه سخي منډې هم شروع کړه ټینټې اوازونه هم شروع کړه او دا سامري چې و نو دی ولد الزنا و مور غورځولی و مور یې ګناه کړی و د هغې نه دی پیدا شوی دی غورځولی و نو ده په تربیت باندې الله پاک جل جلاله جبریل علیه السلام لګول جبریل علیه السلام به راتلو او د ده تربیت پې کوو دله به یې خوراک او څښاک ورکو دې سامري له دې چې لوی شو نو دنه سامري جوړ شو او د موسی علیه السلام تربیت د فرعون په کور کې شوی دی نو د فرعون په کور کې د موسی علیه السلام تربیت وشو هغه نه موسی جوړ شو په سامري کې دنه خپل سنو اگر چې د ډېرې اوچتې فرشتې تربیت وکړو خو خپل پکې سنو نو شی ته جوړ نه شو او موسی علیه السلام خپل صلاحیت الله پاک پکې ایښودلی و نو هغه د فرعون په کور کې لوی شو نو الله پاک دې موسی جوړ نو د سامري چې کله هغه په خوله کې دغه ور واچولي خوره د جبریل علیه السلام د اس ته قدم هغه د اس پې د قدم هغه نو هغه ټیټې اوازونه هم شروع کړو او منډې هم شروع کړې نو دې سامري چې کوم دی د خلکو ته وي بني اسرائیلو ته هذا الهکم و اله موسی فنسیه موسی علیه السلام دا ستاسو اله چې کوم دی دا سخې دی ستاسو پروردګار چې دی نو هغه دا سخې دی او موسی علیه السلام خپل پروردګار یې کړی دی اصل کې د موسی علیه السلام د الله پاک 13 یا 40 ورځې یاد کړی او د بني اسرائیل ترتیب دا چې دی بشپا روز جدا جدا حساب ولا چې شل ورځې تیرې شوې موسی علیه السلام را نغی نو دی وی چې هغه ته وفات شوی نو د سامري ته دا خبره وکړه نو بني اسرائیل چې کوم دی هغه سخي په عبادت باندې شروع او په مصر کې اسیم رواج خلکو به د غوا عبادت کو په مصر کې نو بني اسرائیل د سخي ته چې کوم دی سجدې لګولې شروع نو بني اسرائیل بعضې وي چې 2 ډلې شوې بعضې وي چې 3 ډلې شوې بعضې وي چې بعضې کسانو سجده وکړله عبادت یې دغې سخي وکړو او بعضې کسانو د دغې سخي عبادت ونه کړو او بعضې وي چې نه 3 ډلې شوې بعضې کسانو د دې سخي عبادت وکړو او دویمه ډله چې وانو هغې په خپله باندې عبادت ونه کړو خو د کومو خلکو چې د دې سخي عبادت کوو نو دوی د ډومبۍ ډلې په خپله عبادت نه وکړي خو دا کسان یې نه منع کول دوی ته دا نه وي چې د دې عبادت مه کوئ او درېیمه ډله هغه وه چې نه په خپله عبادت وکړو او دوی ته هم وایي تاسو د سخي عبادت مه کوئ ستاسو اله نه دی ستاسو اله هغه دی چې تاسو ټولې پیدا کړي نو 3 ډلې پکې جوړې شوې نو موسی علیه السلام ولاړو کوهي تور ته چې کله کوهي تور ته لاړو نو ده چې کوم دی 13 ورځې د ذوالقعدې دا 13 ورځې د خالي میاشت ته مونږ وایو دغه غونډه میاشت عبادت وکړو روژې ونیولې خو په 13مه ورځ باندې مسواک وکړو چې کله ټیم پوره شو په 13مه ورځ باندې مسواک وکړو نو چې کله مسواک وکړو نو الله پاک ورته وفرمایل چې ته ورشه تا مسواک کړی دی اصل کې د روژهدار د خولې دا بوی چې کوم دی د الله په نسبت باندې د مشکو د عنبرو نه زیات خوښ
نو ورته وی ته اوس ورشه 10 ورځې نور عبادت وکړه 10 ورځې نور روزي ونیسه چې ستا په خوله کې هغه بوی پیدا شي دا مال ډېره مزه راکړي حالانکه دا حکم صرف دو موسی علیه السلام د پاره زموږ د پاره نه دی زموږ د پاره مسواک په روزه کې د ورځې هم د شپې هم په دې باندې په روزه سره اثر هم نه پریوزي او هغه بدبویي چې کوم د انسان د معدې د وجې پیدا کېږي هغه هم نه لرې کېږي او مسواک کې ډېرې پیدې دي حدیث کې راځي چې په ذیلو کې راځي چې اویا پیدې دي پکې او یو پیدا ده چې د څوک د مسواک باندې پابندي کوي مداومت کوي نو دته په وخت ځنګدنې کلمه را یادېږي کلمه متناسب کېږي او د دې په مقابله کې په اپیمو کې نقصانونه ډېر دي خو یو نقصان پکې دا چې څوک اپیم خوري چې په وخت ځنګدن به د کلمه نه را یادېږي نو مسواک دا ډېر بهترین چیز د نبی علیه السلام ډېر ترغیب ورکړی دی نو زمونږ دپاره په روژه کې هر ټایم یو سړی وي کو د ورځې وي کو د شپې وي کو مازدیګري وي کو ماښامې وي زمونږ دپاره څه ممانعت نشته دی خو موسی علیه السلام ته الله وی تا چې کوم دی 10 ورځې تېرې کړې خو تا مسواک والدین ته 10 ورځې نورې تېرې کا چې دا چې کوم دی 40 ورځې پوره شي او دا 10 ورځو کې ستا په خوله کې هغه بوی پیدا شي چې د هغې نه ماله ډېره زیاته مزه راکړي او ځکه چې بل ځای کې الله پاک فرمایي په سوره اعراف کې ووعدنا موسی 30 لیلة واتممناها ب10 چې الله پاک وعده اخیستې وه د موسی علیه السلام نه په 10 ورځو سره خو بیا الله پاک پسې نورې 10 ورځې چې کوم دی نور ته الله پاک مطالبه وکړه 10 ورځې نور عبادت یې وغوښتو نو هغه چې کوم دی 4 ورځې چې کوم دی پوره شو 4 ورځې عبادت حضرت موسی علیه السلام وکړو چې 4 ورځې عبادت حضرت موسی علیه السلام وکړو نو الله پاک ورله تورات کتاب هم ورکړو د تختو په شکل او الله پاک ورته وفرمیل چې ته دلته کې عبادت کوې او ستا قوم هغه د سخي عبادت شروع کړی موسی علیه السلام د هغه ځای نه راغی لومبې حضرت هارون علیه السلام ته غوسه شو او د سر او د ګیرې نه یې ونیسو چې ته خو ما د دې حفاظت لپاره پرېښې وي نو تا نه خو دې تا ورته نه وي چې دې سخي ته چې کوم دې سجدې مه کوئ نو هغه ورته وي چې زما وروره زما د مور زویه ما دې ډېر زیات منې کړل خو دې نه منې کېدل د ګیرې د سر نه چې ونیسو نو هارون علیه السلام ورته وفرمیل یا ابن الام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل زما سر او زما ګیره پرېږده زما سر ما سره دا یره وه چې بیا به ته وایې چې بني اسرائیل په فرقو کې تقسیم شو ته خو ما د دې تعاقب دپاره پرېښې وې ته ولې ما پسې راتلې خبره یې زما منله او تا پسې د دې وجې نه شوم درتلی چې بیا به تا چې د بني اسرائیل په ډلو کې تقسیم شو نو ته ولې زما پسې راتلې زما خبره دې ونه منله نو هارون علیه السلام ما د ډېر مینت وکړو دې زما خبره ونه منله بیا حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیل ته متوجه شو وي تاسو ولې عبادت کوو د سخي غوسه شو ورته نو هغې پوه شو هغې وی د الله پیغمبر زموږ نه غلطي شوې ده موږ نه یو پوه شوي مونږ توبه وباسو نو الله پاک خو له توبه قبوله کړه خو بیا ورته الله پاک حکم راولېږو چې کومو کسانو د سخي عبادت کړی دی او کومو کسانو نه دی کړی نو چا چې نه دی کړی نو دوی به تورې راواخلي او چا چې د سخي عبادت کړی دی نو دوی نه به سرونه لري او بعضې وي چې 3 ډلې جوړې شوې وي یو هغه وه چې د سخي عبادت یې کړی دویمه هغه ډله وه چې د سخي عبادت یې نه و کړی خو دوی نه منې کول او درېیمه هغه ډله وه چې نه په خپله د سخي عبادت کړی او دوی ته هم دعوت ورکوو چې د سخي عبادت مه کوئ نو دا لومبۍ ډله خو بېګناه وه خو د کومې چې عبادت کړی او کومې چې عبادت نه و کړی خو دوی نه و منې کړی نو دا ړومبي چې چا چې عبادت کړی نو دوی مقتولین شو دوی قتل کړي شو او چې کومو عبادت نه و کړی خو دوی ته دعوت نه ورکړی چې د سخي د عبادت مه کوئ نو هغه چې کوم دی قاتلان وګرځېدل نو الله پاک ورته دا کسان به رالګي او چې د چا مثال چا عبادت نه دی کړی او د چا په نسب کې چا عبادت کړی نو چا چې عبادت نه دی کړی په خپل نسب کې نو هغه سړی په خپله باندې قتلي چې چا د ده په نسب کې د سخي عبادت کړي لکه د هر سړی به د خپل نسب او د خپل خاندان سړی قتلي نو که پلار به چې کوم دی عبادت کړي نو زوی له به یې توره ورکړه زوی به یې نه و کړی نو هغه به د خپل پلار نسب بس چې کوم دی قتل عام شروع شو حضرت هارون علیه السلام او موسی علیه السلام ویرېدل وی الله پاک بني اسرائیل به ختم شي او الله پاک ته متوجه شو الله پاک توبه قبول کړه الله پاک ورته وفرمیل دي نه ختمیږي او ستا چې کوم شهیدان شوي دي نو دا دې ته ما د شهادت درجه ورکړه چې کوم عبادت کړو خو توبه مې ورله قبوله کړه سخي عبادت یې کړی خو توبه مې ورله قبوله کړه دې ته ما د شهادت درجه ورکړه دا شهیدان شو او چا چې عبادت نه و کړی کوم چې قاتلان چا چې دي قتل کړل نو دې ته مې د جهاد هغه ثواب ورکړو دا غازیان شو نو الله پاک جل جلاله دې توبه قبوله کړله 70,000 کسان پکې شهیدان شو او دا 6 لکه 10,000 کسان بني اسرائیل او نور الله پاک بچ کړل